نو کله چې حق پرستا د حق بیان کوي دا کار وي د باطل چې د حق پرستو مخې ته یو داسې خبر راولي چې هغې سره د حق مشن کمزوري شي. سیدنا موسی علیہ السلام خو بېشکه د الله لوی پیغمبر و که نو؟ سیدنا موسی علیہ السلام د فرعون هغه ټول فرعونی طاقتونو مقابله کې आवाज اوچت کو. نو کله چې سیدنا موسی علیہ السلام فرعون ته د الله توحید بیان کو نو فرعونی طریقې ته غوږ کړه. فرعون سوی هغه قابل جرنیلو کنه هغه توی فما بال القرون الاولى د مړو باره کې د څه خیال دی؟ المهند علی المفند سره د عقیده برابر ده کنه؟ دا خو زمونږ رجسټرډ کتاب دی کنه جی. فما بال القرون الاولى د مخکنو پیړو باره کې مې خبر کا. نو هغه ډېر هوښیار سړی و، هغه ته پته ده چې که دا مړی لکه د پیر ګوهرشاه داسې والوځي او راوالوځي که نه په ده باندې داسې ډېرې کوکې او دی داسې د لوګي په شکل جومات ته راشي بس مړی مړی دی دی هېڅ هم نشي کولی. هغه ورته لنډه وایي علمها عند ربي، په دې زما رب پوهېږي. ما سره د ژوندو خبرې کوه، ما سره د توحید خبرې کوه، ما سره د رب د صفاتو خبرې کوه. نن د باطل دا یو سوچ دی، نن د باطل دا یو حربه ده چې کله د الله توحید بیانې نو دی وایي د حیات النبی باره کې د څه عقیده ده؟ یاره مړی اوري که نه اوري؟ یاره مړي ته دا روح را واپس شوی دی که نه دی را واپس شوی؟ وایه ما چې دا دومره وخت توحید ووي دا تا واورېده که واودې نه رېدو؟ دا صرف د باطل پرستو پروپیکنډه ده. د دې دکه یو جواب دی چې علمها عند ربي، د دې علم زما د رب سره دی، په دې باندې زه نه پوهېږم. دا د برزخ معاملې دي، بس په دې باندې رب العالمین پوهېږي.